په هغه بدقسمته کلي کې په هغه بدقسمته مالت کې ولاړ یم چې په کم کې تورسرې قتل کېږي، چې په کم کې د تورسرو قتل وشي او ورسره هغه بیا سېزلې کېږي هم. او هغه حجرې مخې ته ولاړ یم چې نن په کومه حجره کې یو علمه، یو قرآن خانه او یو حیاداره او شرعي ژوند تېرولو والا انسان هغه قتل کړی شوی دی، هغه بیا په اور باندې سېزلی شوی دی او بیا د قانون نافذ کولو والا ادارې خاموشه پاتې شوي دي. نه هغې په وخت باندې د دې خلکو ته ځان را رسولی دی، نه په وخت باندې EFIR درج شوی دی او نه هغه تورسرې ته په وخت باندې خپل حق میلاو شوی دی. کله هم چې داسې حادثه وشي نو پولیس د پسو پیش نه کار اخلي او هغه مجرمانو ته، هغه ظالمانو ته د رسېدو نه بجای نورې خبرې شروع کی او په هغې کې دا خبرې هم دي چې یاره کله EFIR نه کوي، کله هغه نه کوي. ولې که چېرې په وخت باندې د دې معلومات شوی وی او په وخت باندې د مخنیوی شوی وی نو چې کېدی شي چې زمونږ دا خور، زمونږ دا تورسرې دا د قتل نه بچ شوی وی او دې سره دا ظلم نه وی شوی. مخکې چې څومره خبرې دي انشاءالله تاسو به وورئ، مونږ ځو او په هغې باندې خبره کوو، تاسو مونږ سره اوسئ. دا هغه وطن دی چې څوک به راله او د بډهبیرې د یو پښتون کور سره به ودرېدل او ناوخته به نو د هغه بډهبیرې پښتنو به پې ننګ کولو. نن د هغه بډهبیرې د پښتنو تورسرې په چاردیوارۍ کې محفوظ نه دي. نن د بډهبیرې زمونږ تورسرې چې کومې دي هغه محفوظ نه دي. هغې حوالې سره راغلي وو، زه خبرې نشم کولی، زما احساسات زما هغه چې کوم دي دا ډېر هغه دي. خو دومره وایم چې دې پښتنو وطن کې څه ځناور راګډ شوي دي، څه ظالمان راګډ شوي دي چې زمونږ عزتونه، زمونږ تورسرې او زمونږ دا پښتانه وروڼه هم محفوظ نه دي. څه مشرانو سره به خبرې کوو، دلته موجود یو، تاسو مونږ سره. وعلیکم السلام. تره دا واقعیه څه شوې ده او څه هغه د دې باندې راته لږه دا واقعه داسې شوې ده چې دا زمونږ جنۍ په دې مدرسه کې استاده وه، مدرسې ته لاړه او بس بیا واپس رانله، مونږ ته لاش میلاو شو 2 ورځې پاس. دا راته ووایه چې د انتظامیې د اړخ نه تاسو ته څه چې کله تاسو دا خبر شوی چې یاره دا ماشومه د نشته دی په خپل ځای باندې، تاسو ته د هغوی څه ریسپانس و، هغوی تاسو ته څه ریسپانس درکړه؟ انتظامي والا له مونږ ورغلو، خو انتظامي والا نه مونږ دغه رانه کړو، راته کله به یې ویل چې دا ووته او کله یې ویل چې نه دا پاتې شوې ده. بس دغه خبره د مدرسې ته تلې ده، مدرسې نه واپس رانله، بیا مونږ ته لاش میلاو شو. د تاڼې تاسو سره سره ویوه چې تاسو کله لاړلی نو تاڼې تاسو ته څه وویلې په دغه دوره؟ مونږ چې کله د لاش دغه کو مونږ تاڼې ته ټیلیفون وکړو، تاڼې والا راله، هغلته مونږ خپل دغه لاش راواچولو، تاڼې ته م راوستو، تاڼې نه اوس رالو، بس دلته بیا په روډ باندې دغه کړی. مونږ ویل چې مونږ ته د دې غل میلو شي، ځکه چې دا پیله ځل نه دی، دې نه مخکې م 2-3 دغه کیسونه شوي دي په دې کلي کې، خو څه لاره نه ده وتې. نو په دې وجه باندې مونږ روډ بند کړی و، بس دغه خبره وه، دغه ختمه شوه. دا راته ووایه چې د علاقې خلکو چې څنګه پښتو کړه، څنګه پښتانه دي د هغه خلک، د بډهبیرې خلک په دې خپله خورې چې څومره ننګ وکړو، څومره غیرت وکړو، دغسې تاسو ته څه ریسپانس میلاو شو د خپلو خلکو؟ زه د علاقې د خلکو نه ډېر مشکور یم، الله دې د دې خلکو قدر وکړي چې هغوی ما سره سانه دغه وکړو، په روډ باندې ودرېدو، ټوله ورځ په روډ په ګرمۍ باندې ما سره تېره کړه. دا د کلي لپاره یو د فخر خبره ده. نن په ما ده، سبا په بل ده، دا زه به هم همداسې کوم. دا د کلي یو دغه دی، زمونږ کلی ټول لا وتی و، مونږ سره کلي برپور منډه والې ده، هر یو کوشش یې کړی دی. ټیک شو چې ډېره مننه. اوس د هغې تره سره موجود یم. مشره د سر نه راته خبره وکړئ چې څه حادثه په تاسو راغله، څنګه راغله، څه وشول او زمونږ د خوراکۍ سره څه ظلم وشول، هغې خبره د اصل خبره دا چې 9 بجې لاړ شي دغه ته مدرسې ته، نو 12 بجې د دې چھوټي شي. د دې روزانه دا پروګرام دی. مونږ دا چې ورپسې تلاش وکړو، دوی پسې دا نه وه. د ټایم نه وروسته مونږ کیمرې کتلې، کیمرې
هغې چې موږ له کوم ریسپارټمنټ راکولو هغه کیمرې هغه شی نه و هغه دغه والا مدرسې والا چې کومه خبره کوله مونږ به چې ورلو راته به یو خبر به ته یو شی وکړه بله خبر به ته بل شی وکړه بیا چې اخري کې د شپې ور مونږ له چېرته دغه راکړې ډاټا راکړې د استادانو نو خاوند یې راوته کله به یو باچا کول کله به چې در یوې بجې نه سو مونږ له هغې سره نه کړ هېڅ یې م رانه کړله هغې کې دا اخري کې دا شی وشو چې مونږ سهار خبر شو دا په خور کې پرته وه روچته هم کوړم بس روغله تاڼې ته مې کال کولو تاڼې والے زما موبایل نه اوچتولو بیخي موبایل نه اوچتولو بیا ما ایمرجنسي والا ته کال وکړو ایمرجنسي والا هغې ته کال وکړو او ایمرجنسي والا هم راغلو هغې ته هم کال وکړو نو بیا هم تاڼې ته راوړم د دې عمر څومره وه او دا دلته عالمه وه او د دې عمر 24 سالو دا دلته عالمه وه ښه جي د تاڼې ته چې کله تاسو مخکې په یار کولو له لاړئ نو تاسو سره د پولیس والا رویه څنګه وه مونږ سره د پولیس والا رویه ټیک نه وه درخواست مرکو کله به یو باچا کولو کله به بل باچا کولو نه تر اوسه ورکې نه دغه نامچه شته نه اف آی آر شته سر چې ورلو یو بل مشر سره ناست یم السلام علیکم مشر وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ دا راته ووایي چې دا کومه حادثه شوې ده د دې په هکله باندې تاسو څه ویل غواړئ یاره حادثه خو بس دا شهادت مرګ دی حادثه خو ورته نشو ویلی او بلکې یو داسې دغه دی چې بس پوره ماتم یې په ګلي جوړ کړی دی خو د سهار نه دا لاش په سړک پروت دی نه پولیس شته نه اوله شته نه څه خبره شته نه ساتره شته ښه غټ غټ مشران موږ سره د کلي وطن ښه منډې تړلې اووارې چارې ښه کورې آباد خو د حکومت د مخه موږ ته هېڅ دغه نه شوی اوس سی سی پی او راغلی هغه وایي چې 4 ورځې ټایم دی راکړي نو 4 ورځې ټایم یې اخیستی دی اوس په ګورو چې وړاندې څه کېږي د دې نه حالان کې مخکې م یو حادثه شوې ده دغسې د هغې هېڅ بنیاد نه دی راوتی بس همدغسې ټایم راکړو سړی ونیو یو والله عالم ګناهګار یا بې ګناه د هغې موږ داسې نه شو ویلی خو بس یو وړو جیل کې پروت دی نو کېدای شي سبا روزي بله ورځ روزي نو بیا به هم دغه شی وي دغه حساب وي دغه کتاب وي لکه هېڅ داسې دغه نه جوړېږي یو قانون نه جوړېږي یو ترتیب نه جوړېږي چې د دې پوره لار روزي یو خپله کیسه روزي چې یاره دا بیا خلک نه کړي یو خوب جوړ شي د حکومت د مخه د حکومت په خپلو مشغولو کې دی څوک وایي سیلاب دی څوک وایي جلسې دی څوک وایي الیکشن دی څوک وایي دغه دی او دلته دغه لوبې جوړېږي نو همدغه حالاتو مونږ له پولیس والا سره امداد رانه کو نوره انتظامیه چې کله اوس راله ستاسو په کومو خبرو باندې مذاکرات وشول او تاسو ته چې کوم مشران راغلي وو هغوی تاسو سره څه وعدې وکړل هغه مشران چې کوم راغلي وو هغوی موږ ته وویل چې 2 ورځې ټایم هم ورکړو چې سی پي صاحب له او 2 ورځې ټایم پس به بقایا ګورو مونږ لاړو پولیس والا راغلي نه ډي اس پي سي او ایس پي سي مونږ له نور نه یې راغلي نورو مشرانو تاسو سره یا د صوبایي چې کوم دغه دی د هغوی څوک تاسو سره دلته رابطه کې شوي د پی ټي آی حکومت نجم سره خوشحال خان راغلی و هغه دا ټول کردار ادا کو چارې ښه او کور آباد او خدای دې خوشحاله ساتي دا ټوله هر څه هم هغه وکړه نن چې کومه حادثه شوې ده د هغې نیکه محترم سره ناست یم السلام علیکم کاکا وعلیکم السلام کاکا دا راته ووایې چې دا حادثه راغله ډېره ناګڼلې حادثه وه ډېره سخته دغه ده مونږ چې کوم خپرونه راوړې نو دې لپاره م راوړي زمونږ د خور ته زمونږ د تورسرې ته او ټولو پښتنو خویندو ته انصاف میلو شي د هغې حوالې سره راغلي دا راته ووایې چې دا کومه ستونزه په تاسو باندې راغله د دې حوالې سره راسره خبرو نو بس دا خو داسې تقدیري معامله وه د دې چې کوم دی دا څه ورته وي د پلار دا د دې پلار زما خورایې دی یعنې زه نیکه کېږم د بار نه زما طرف ته لږ بار دی هغه ځینې رالیم خو دویمه خبره ده چې دلته مې لور هم واده د دې سره که نه یو خورایي باندې مې نو تګ راتګ ورسره شته نو دا که زه تاته ویم یو فرشته صفت انسانه وه که نه یعنې دا زما نوسی وه خو دې به بیا هم چې زه به دې کور ته ننوتم که نه او دې به زه ولیدم نو دې به ما نه مخ پټ کړو تر دې حده پورې او دا یو 6 درجې پورې دې علم هم کړی 6 درجې که نه او دا ډیره چې کوم دی دا څه ورته وایي د اسلام طرف ته ډیره مایله وه او دې چې کوم دی زیات تر د پخې زنانه چې دا ډیرې کمې لا علمې وي هغې سره به یم پیریډ اخیستو او لاندې ماشومانو سره به یم د مازدیګر بیا پیریډ اخیستو
او دغه سکول ته به تله. اوس د دغه سکول نه دا چې کوم دی دا تلې وه سهار، او دا چې په کوم معمول ټایم به راتله که نه، نو په هغه ټایم دا کور ته رونه رسېده. چې دا کور ته رونه رسېده نو والد صاحب د دې ورپسې چکر ووالو، خو هغه پوه نه شو، هغه په حساب کتاب پوه نه شو. د سکول والا به ورته چېرته ویلي چې بس سکول چوچي شوی و هغه وخت کې. باقي چې کوم دی نور داسې څه خاص نه چا سره څه تو مې و چېرته، نه د دې د خپلوانو، نه د دې د مشرانو، نه د دې د پیړو پورې ښه تعلیم یافته کورنۍ ده که نه، او تهذیب یافته هم دي، دا نه چې ګني پارچا ورځغلي او تعزیت له راغلي وو. خو لکه دومره راته پته شته دی چې دوی مدرسې له بتله ده زنانه او هلته نه کډنیپ شوې ده، بیا انتهایي په بېدردۍ بېرحمۍ سره دا قتل یې شوی دی، سوځولې ده او ډیډ باډي بیا چېرته هدیره کې ډډه کړې ده. نو لکه اول خو دا دومره انتهایي لکه د درندګۍ انتها ده. یو غیر مسلم به هم داسې کارونه کي لکه په دې معاشره کې. بل دا یو کیس نه دا بار بار سویم کیس دی چې کېږي. زه حیران دی حکومت لیمه، او زه حیران دی قانوني چې کوم قانون نافظ کولو والا ادارې دي دوی لیمه، چې لکه دوی دا یو واقعه بله واقعه د اتو د 7 کالو ماشومانو سره داسې کارونه کېږي، بیا د هغوی مرډر کېږي په داسې بېرحمې طریقې سره چې لکه بالکل په تاریخ کې د هغې مثال نشته. نو لکه دا به تر کومه پورې کېږي؟ زموږ ټول ماشومان محفوظ نه دي، زموږ فیمیل چې کوم دي هغه محفوظ نه دي، نه څوک سکول له په ډاډه زړه تللی شي، نه مدرسې له تللی شي. لکه د سکول ماشومان د مدرسو ماشومان دا یو محفوظ نه دي. دا به تر کومې پورې داسې وي؟ نو تا راته ووایې چې د ادارو نه، د وزیر اعلی نه، د آی جي خیبر پښتونخوا نه څه دغه کوئ، غوښتنه کوئ په دې حوالې سره؟ زموږ خو جي غټه غوښتنه دا ده چې کم کسان په دې کې ملوث دي، که په هر لحاظ سره وي، که هغه مالي طور قاتلان وي، قتل یې کړی وي، که هغه انفارمر وي، که هغه هر څوک وي چې دې څه قسمه په دې کې ملوث وي، یوازې په دې واقعې نه، په هر یو داسې قسمه واقعه کې انتهایی سخت نه سخته سزا او زر نه زر سزا دوی له میلو شي. ځکه چې داسې سزا وي چې هغې نه د نورو خلکو ته عبرت میلو شي چې را روان زموږ نسل چې دی کم فیمیل دي، ماشومان دي، څومره هم چې دي هغوی محفوظ شي. که عمده حالت روان وي، بلکې زما د دې ټول قوم نه دا اپیل دی چې تاسو راپاسې دې دپاره په یو ځای باندې اواز اوچت کې، که نه وي نن په دې کلي کې دا واقع شوې ده، د دې کور سره شوې ده، سبا به ستاسو په کلي کې ستاسو په کورونو کې داسې حادثې کېږي، نور خلک به درته ګوري. نو دا زموږ یو قومي مسله ده. دا داسې نه ده چې دلته دوی سره دا حادثه وشوه، په دې کلي کې دا حادثه وشوه او نور ټول خلک به محفوظ وي. دا کم اور چې په دې کلي کې لګېدلی دا کور سبا ستاسو کلي لم راتلی شي، ستاسو کور لم راتلی شي. عام طور څوک قبرستان ته نه ځي، خو نن چې زه دې قبر له راغلی یم او د دې قبر د ښودو او د قبرستان ته د راتلو وجه دا ده چې زمونږ دا خورکۍ چې کومه وه دا عالمه وه، دا چې کومه وه د ژوند زیات تر حصه چې کومه وه دې په علم کې تېره کړې وه، او د دې کافي حده پورې شاګردان دي، دغه دي، دې قبر ته به رڼاګانې راځي، دې قبر ته به هغه راځي، دې قبر کې چې کوم دی څوک دفناویږي. نو ظلم هم ورسره شوی دی، زیاتیا ورسره هم شوی دی، او په داسې مرګ باندې وجلی شوي دي چې اول د هغې نه وجلی شوي دي، بیا هغې سېزلی شوي دي. خو زه چې نن دې قبرستان ته راغلی یم ولاړ یم، نو زه له دغه خور دې هغه له راغلی یم چې هغه عالمه وه، ټوله د وډبیرې ماشومانې او د هغې سټوډنټانې، د هغې عالمانې هغه پې یتیمانې شوې. نن په بډابیره کې غم دی، درد دی او ډیر د غم ډک یو مازیګری دی. خو د قبرستان حوالې سره ځکه د قبرستان ته راغلم چې دې ته به هغه رڼاګانې راځي چې هغه د علم په شکل کې دي، هغه د شهادت په شکل کې دي، هغه د مهنت په شکل کې دي، او هغې کې ډېر رنګونه پراته دي. په هغې کې کتابونه ویلی شوي دي د الله، په هغې کې قرآن ویلی شوی دی، او دا رنګه زمونږ دا تورسرې خور چې هغې سره چې کوم ظلم شوی دی دا د هغې قبر دی. دې قبر ته به رڼاګانې راشي، دې قبر ته به دې قبرستان ته به خوشحالیانې راشي. د دنیا نه لاړل، خو یو سوال یې پرېښودو چې آیا د پښتنو په دې وطن کې دا د پښتو خوشبو چې ترې راځي په دې وطن کې نن تورسرې قتل کېږي، نن ماشومان قتل کېږي، نن د هغې جسمونه بیا سوځول کېږي او
هغې د تپوس هغې ته د انصاف ورکولو او د هغې سره د دې ظلم اواز اوچتولو څوک شته که نشته، د هغې ته د انصاف ورکولو څوک شته که نشته. د دې ټولو سوالونو جوابونو سره تاسو نه اجازت غواړم زما چینل لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن دباو کړئ چې څومره هم آینده دپاره په دې کیس کې څه خبر څه هغه راځي انشاءالله زه به تاسو سره ټول شریکومه. ډېره مننه. السلام علیکم.